وأئمة المحدثين وأئمة الصوفية المحققين والمدققين بتفاصيل السلاسل من أولهما إلى آخرهما، خصوصا إلى أرواح حضرات السلسلة القادرية وإلى أرواح حضرات السلسلة النقشبندية العالية المباركة، وخصوصا إلى روح سيدنا مولانا محمد عبد الغفور عباسي رحمه الله، وإلى روح سيدنا مولانا محمد عبد الحق عباسي رحمه الله، وإلى روح سيدنا مولانا محمد لطف الله عباسي نقشبندي رحمه الله، وإلى أرواح حضرات الشيخين كريمين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجيراننا وأساتذتنا ومشايخنا، وإلى من لهم حق علينا، وإلى من أوصانا بالدعاء، وإلى من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. یا اللہ خاتمهم بالخیر و بالایمان کے، اللہ خیر په اسلام مضبوط کے، اللہ زمونږ د جمعې دا مونځ قبول او منظور کے. رب کریم څومره مؤمنان مسلمانان چې په دنیا کې د جمعې مونځونه وکړل، رب کریم هغه هم قبول کے. او رب کریم که چا لاموز نه وي کړی د جمعې وخت نه وي، یا الله هغوی له موږ توفیق ورکړي، او بیا د ټولو مونځونه سره زمونږ د دې مونځونو یا الله قبول او منظور کې، دا ناسته او دا ذکر مو قبول کې. الله زمونږ د ټولو یا الله حافظ او ناصر شي، الله د ټول امت مسلمه حافظ او ناصر شي، ټول مؤمنان مسلمانان متفق او متحد کې. دغه غیر اسلامي ملک کې چې دغه کم ځوان او ظلمي کم نرتوب کړی دی، په قرآن مجید باندې ننګ کړی دی، یا الله هغه له جزای خیر ورکړي، او یا الله ته ځواني محفوظ وساتي، او الله تعالی داسې ځوانان په امت د نبی علیه الصلاۃ والسلام کې ټول پیدا کړي، او هر ځوان کې، هر ظلمي کې، هر مؤمن مسلمان کې دا جذبه پیدا کړي، د غیر مسلمو سازشونه یا الله ناکامه وګرځوي، د هغوی رب کریم دا مکر و فریب ناکامه وګرځوي، رب کریم ډلې تسنس کې سازشونه ناکامه کې، په خپله کې رب کریم مختلف کې او اختلاف مابین کې پیدا کې، او مسلمانان د شر نه محفوظ وساتي، او د ټولو رب کریم مؤمنانو مسلمانانو ته حافظ او ناصر شي. څومره زموږ مشران وفات شوي دي، ته غریق الرحمت کې د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث مولانا محمد سعید پالنپوری رحمه الله دی هفته کې وفات شوی دی، الله تعالی دې ورته بخښنه وکړي، الله دې درجات عالیه نصیب کړي، د قرآن او د حدیث او خدمت ته الله د هغه د درجات عالیه سبب وګرځوي، برکاتونه دې الله امت نه محرومه کوي. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. یا الله بیمارانو له صحت ورکې، قرضداران د قرضونو نه خلاص کې، بې کوره رونو له کورونه ورکې، د مسافرو حفاظت فرمایې، د مسافرو حافظ او ناصر شي. کوم مسافر چې پیسې بندې دي یا کار نشته، کار ولا ورکې، پیسې آزادې کړي. رب کریم څومره مسافر چې دي په مال او حال کې، یا الله تعالی نفع او ګټه نصیب کړي. څومره چې زمونږ د مجلس د دعاګانو په تمه دي، الله خیر ولا ورکې. څومره چې زمونږ سره عقیدت او محبت ساتي دي، یا الله تعالی د دې بدلی ولا ورکې. څومره چې فکرمند او دعاګانې کوي، الله تعالی دعاګانې قبول کړي، او فکر کې خیر او برکت واچوي، او ته د بچو رب کریم سره د ټولو مسافرو خلیفہ وګرځي، او د هغوی په دغه سفر په حالت کې سره زمونږ حافظ او ناصر شي، سره زمونږ معین او مددگار شي. اللهم اقسم لنا من حشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا،
वजअल सारना अला मन ज़लमना वजअल सारना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना वंसुरना अला मन आदाना ला तजअल मुसीबतना फ़ी दीनिना वला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मिना वला मब्लग़ इल्मिना वला आयत रग़बतिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन ताम्मन अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तनहल्लु बिहल उक़द व तनफ़रिजु बिहल कुरब व तुक़ज़ा बिहल हवाइज व तुनालु बिहल रआइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल अमामु बिवजहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फ़ैसला व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फ़ुज़ूल है मुझको ज़लील करने की साज़िश फ़ुज़ूल है। झूठी नवाज़िशात की बारिश फ़ुज़ूल है मुझको ज़लील करने की साज़िश फ़ुज़ूल है। मेरा कदम कदम पे मददगार है खुदा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फ़ैसला व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जब तक ज़मीन वालों को नीचा दिखाओगे बेदाग सूरतों को तो शीशा दिखाओगे। जब तक ज़मीन वालों को नीचा दिखाओगे बेदाग सूरतों को तो शीशा दिखाओगे। आएगी आसमां से उस वक्त ये सदा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मीं पे फूलों की चादर बिछाए वो पत्थर को मोम को पत्थर बनाए वो। बंजर ज़मीं पे फूलों की चादर बिछाए वो
पत्थर को मोम को पत्थर बनाए वो उसकी रज़ा, उसकी रज़ा से ज़हर भी बन जाता है दवा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फ़ैसला। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बेजा किसी के हक़ में बुरा कर रहे हैं जो, एक दूसरे के राज को बयां कर रहे हैं जो। बेजा किसी के हक़ में बुरा कर रहे हैं जो, एक दूसरे के राज को बयां कर रहे हैं जो। उनको बताए कोई ईसायत का तर्जुमा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फ़ैसला। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार। जब ज़रा गर्दन झुका ली देख ली, नफ्स दुश्मन का इब्राहिम इब्नी अदहम शाह। तबाही का दगम गाड़े दगम गम शाह। और तकब्बुर बुखल इज़ार का पदे शक्ल महबूबाद कुल आलम शाह। कदिनियत वीची मिवी मेवा मुमताज़ा, दमाल यार दमारिफता पलास कलम शाह। लरगे कूद तज़की पर शगरमा, पस कंजक द तहजीब द सरवर समशा। दरन नफ्स का अजदहावी जोड़ा कड़ी, द कुरान औ द हदीस पौद दमशा। का उम्मीद साथी दबल चाना दरहमा, राशा मखदा जख्मी ज़ुल्नो मरहम शाह। का उम्मीद साथी दबल चाना दरहमा,
مخکی د زخمی زلونو مرهم شا ہوستالا بن سمندر شا پا عظمت کی پمزہ کی عبداللہ آب زمزم شاہ مال یارا شکوی ولی کچا غٹے دگلو بیادا سی دل فریب چغار بناوری د بلبلو ناوری د بلبلو مال یارا شکوی ولی کچا غٹے دگلو بیادا سی دل فریب چغار بناوری د بلبلو ناوری د بلبلو بیادا سی دل فریب چغار بناوری د بلبلو ناوری د بلبلو محروما میں اللہ مکڑی دا عشق دا مرتبینا محروما میں اللہ مکڑی دا عشق دا مرتبینا محروما میں اللہ مکڑی دا عشق دا مرتبینا وعرش کی زلزلہ واچ منصور پدار خطلو بیادا سی دل فریب چغار بناوری دا بلبلو ناوری دا بلبلو مال یارا شکوی ولی کچا غٹے دا گلو بیادا سی دل فریب چغار بناوری دا بلبلو ناوری دا بلبلو بیادا سی دل فریب چغار بناوری دا بلبلو ناوری دا بلبلو مامور پا کلماؤ پمینز نمشو لہے بتا 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 قلم چی پناما دا محمد ارسیدلو قلم چی پناما دا محمد ارسیدلو بیادا سی دل فریب چغار بناوری دا بلبلو ناوری دا بلبلو بیادا سی دل فریب چغار بناوری دا بلبلو ناوری دا بلبلو شوالار دا مصر شانا عاشقان نزی یوسف لا شوالار دا مصر شانا عاشقان نزی یوسف لا شوالار دا مصر شانا عاشقان نزی یوسف لا عاشقان نزی یوسف لا پکور دا عبداللہ کی چی حضرت اوزیگی دلو بیادا سی دل فریب چغار بناوری دا بلبلو ناوری دا بلبلو بیادا سی دل فریب چغار بناوری دا بلبلو ناوری دا بلبلو پیدا کا عبداللہوی فقدیمہ زمانہ کی پیدا کا عبداللہوی فقدیمہ زمانہ کی پیدا کا عبداللہوی
फ़क़दिमा ज़माना की पैदा का अब्दुल्लावे फ़क़दिमा ज़माना की फ़क़दिमा ज़माना की शाहानो बादनुम दफ़ारज़ान सरसात लो ब्यादा से दिल फरीब चगार बनाओ रे द बुलबुलो नाओ रे द बुलबुलो ब्यादा से दिल फरीब चगार बनाओ रे द बुलबुलो नाओ रे द बुलबुलो दुरुद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि मुराक़बा ख़ुलुक़ुल लताइफ़ का ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह 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 ज़िक्रो गो ज़िक्रिता तुरा जानस्त बाकी दिल ज़िक्र रहमानस्त अल्लाह अल्लाह ज़िक्रो गो ज़िक्रिता तुरा जानस्त बाकी दिल ज़िक्र रहमानस्त अल्लाह 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 मोमिना ज़िक्र खुदा बेस्यार गोए ताबयाबी दर्द आलम आबरोए मोमिना ज़िक्र खुदा बेस्यार गोए ताबयाबी दर्द आलम आबरोए अल्लाह 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 हमारा नबवत बजुज़ ज़िक्र ज़ुबा ज़िक्र ख़ासा हस्त अज़ दिल बेगुमा हमारा नबवत बजुज़ ज़िक्र ज़ुबा ज़िक्र ख़ासा हस्त अज़ दिल बेगुमा अल्लाह 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 अल्लाह
जिंदगानी न तवा गुफ्तु हयाते के मरास, जिंदा आनस्त के बाद दोस्त विसाले दारद, जिंदा आनस्त के बाद दोस्त विसाले दारद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। از دروشو آشنا و از بیرو بیگانوش ای جونی بود جہاں اللہ 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 اللہ۔ ذکر خاص اللہ اللہ اللہ۔ بس گر حوست کشت کہ بسیری سرو سمندرا، تو زلال کم ندمی دے در دل کشا بچمندرا، عجب گر حوست کشت کہ بسیری سرو سمندرا، اللہ اللہ للخلا بکارو اللہ ہو گئی جڑ اللہ اللہ۔ الا یا ایھا الساقی ادرک اسن وناولھا، کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکلھا۔ الا یا ایھا الساقی ادرک اسن وناولھا، کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکلھا۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الدين، بحرمة جد الحسن والحسين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ورضي الله تعالى عنهم أجمعين برحمته۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ حضرات یہ سلسلہ منگدو تی او د اصلاحی د تصوف د یو اصطلاح شروع کړی وه، پای کې منځ کې څه وقفه هم راغلی وه، خو به هر حال د نسبت متعلق او د نور د نسبت متعلق خبره شروع وه، او دا نور د نسبت او نسبت د دې تعلق تصوف سره دی، او د مرشد سره دی،
د مورید سره دی. نو مرشد نه مورید ته یو نسبت منتقل کیږي، هغه هر مورید ته منتقل کیدی شي، خو هغه په مورید باندې موقوف ده چې مورید څومره پورې کوشش کوي او څومره پورې د هغه محبت وي، هغه پورې هغه ته هغه خپل نسبت ملاویږي. نو په دې نسبتونو کې 4 نسبتونه زمونږ صوفیای کرامو هغه ذکر کړي دي، او دغه 4 واړه نسبتونه د مورید دپاره نور د نسبت لري، ځکه هغه خو د نسبت وږی دی، هغه خو د خپل مرشد نه او د خپلې سلسلې نسبت پکار دی. او دا په دې وجه باندې تر دې ساعته پورې دا سلسله الحمدلله را روانه ده. الله دې تر قیامته پورې دا سلسله د دې ځای عموها او رسوله کی. کار دا وي چې بیا انسان د نورو خبرو نه الله رب العزت د شیطانی وساوسونه او د لهو لعبنا او د فضولیاتونه د دین محفوظ او بچ ساتي. د دې سلسله ډېر لوی برکت وي. مخکې به ما ذکر کړی وي امام رازي رحمت الله علیه د فلسفې د حکمت لوی امام دی. تفسیر هم په قرآن مجید باندې مشهور تفسیر دی، په تفسیر رازي باندې مشهور دی. امام رازي رحمت الله علیه هم د خپل وخت د یو شیخ او مرشد سره تعلق و، او زمونږ صوفیای کرام او اکابر تقریبا چې څومره دي نو هغه ټول د چا مرشد سره د هغوی نسبت و. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغو د امام جعفر صادق رحمت الله علیه سره تعلق و. دا سلسله به وی روانه وي. دا نقشبندیه سلسله ټولې زمونږ سلسلې د 4 واړه، خو د خپلې سلسلې یو خپل تعلق وي د انسان. لکه ګورئ 4 واړه ائمه زمونږ د سر تاجونه دي، موږ په ټولو باندې اعتماد دی، او د هغوی په وجه الله رب العزت دا دین دی په خلکو کې محفوظ وساته، او دین کې الله رب العزت د هغوی په وجه وسعت راوستو، خلکو ته اساني راله. او دا چې کوم اختلاف العلماء رحمتون دا د دکې باره کې دی. اختلاف نه مراد جګړه نه ده، بلکې مختلفو اقوالو احوالو او په آثارو د نبی علیہ السلام چې عمل کیږي نو هغه ټول بنده الله رب العزت قبلی. نو که په یو باندې عمل را نشي په بل عمل راشي نو بیا به هم الله رب العزت دغه عمل قبلی د نبی علیہ السلام د یو سنت مطابق به وي. خو دا خپل مذهب خپل وي، څوک دې دا نه وایي چې یاره بنده په هر یو مذهب عمل کولی شي نو کوي دی که نه. نه، دله پکار دی چې په خپل مذهب باندې عمل کوي، او که چېرې داسې یو عذر راشي او یا د ده نه خطا وشي نو الله رب العزت به د بل مذهب په امام په هغه مذهب باندې او د هغه د هغه قول مطابق الله هغه عمل د قبول کړي. خدای به قصدن دا نه کوي چې کوم کې ورته سهولت کله په دې عمل کوي، کله په هغې عمل کوي، کله په بل عمل کوي. زمونږ دپاره ټول محترم دي، مکرم دي، معزز دي. خو زمونږ د امام صاحب رحمت الله علیه سره تعلق دی، او امام صاحب امام اعظم و، د هغه یو خپل جدا شانو او تابعیو. د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه ملاقات ورسره د امام صاحب شوی دی، انس صاحب سره. د حضرت طفیل رضی الله تعالی عنه سره د امام صاحب رحمت الله علیه ملاقات شوی دی. بعضو کتابونو لیکلی دي تر 80 پورې صحابه کرامو سره ملاقات شوی دی. نو د دومره صحابو سره یا د ډیرو یا د لږو ملاقات چې ورسره شوی دی د امام صاحب نو تابعیم دی، لوی شان الله ورکړو. نو موږ د هغه په مذهب یو، نو موږ خود به د هغې مذهب له ترجیح ورکو، او د هغې مذهب هسې هم الله رب العزت په عالم کې خور کړی دی.
خو د نورو ائمو حضراتو به موږ څه تنقیص او د هغې نعوذ بالله ثم العیاذ بالله څه تحقیر به نه کوو چې ګنې هغې نه دي او دی دي دکه شان سلسلې هم دي سلسلې څلور واړه برحق دي بلکې د دې نه هم سیوا شته نور کې تش نسبتونه دي او دا څلور سلسلې بلکې دا درې سلسلې قادریه مبارکه نقشبندیه مبارکه چشتیه دا رایج الوقت دي اوس دی باندې اکثر خلک تصوف کی کار کوي پیران صاحبان لګیا دي بیعتونه ورکوي مریدان لګیا دي پای کې محنتونه کوي نو خو زمونږ سلسله دا نقشبندیه ده او دې ته به زمونږ دریم نمبر حضرت زمونږ د والد صاحب رحمت الله علیه دریم مرشد چې بیا دریم نمبر اجازت ورته هغوی ورکړو حضرت مولانا لطف الله عباسی نقشبندی رحمت الله علیه هغوی هم مهاجر مدني او په جنت البقیع کې دفن دي او ما ته سخت خیال هغوی هغه خانقاه ته لاړو نو هلته راته ډېر معلوماتو شو حضرت الله تعالی وله دومره لوی مقبولیت ورکړو چې د روزې مبارکې په مخه باندې کم د عرب ولاړ وي او خلک هغه د هغه څیزونو نه منې کوي چې هغه د شرک او د بدعاتو وي الحمدلله موږ ته دا شرف حاصل دی ما مخکې هم ویلو مولانا لطف الله عباسی رحمت الله علیه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د مدینې منورې د ټولو عربو د هغې سرپرستو د هغې نګرانو او د هغې مشر انچارجو او روزې مبارکې باندې به د هغې باقاعده ډیوټي وه په خلکو باندې چې دی خلکو سره څنګه سلوک کوي نو هغوی زمونږ قبلهګاه محترم رحمت الله علیه ته یو ځل یو خط کې لیکلي دي هغې کې ورته لیکلي دي چې تم نقشبندیہ سلسلے کی خدمت کیا کرو چونکہ یہ سلسلہ جو ہے یہ الحمدللہ سلسلۃ العلماء ہے اس میں سارے مشائخ وقت کے عظیم محدث اور مفسر ہیں اور بڑے بڑے رجال کار اور جبال العلم اس میں شامل ہو چکے ہیں اور ہم کو یہ سلسلہ الحمدللہ اپنے تایا محترم مولانا عبدالغفور عباسی رحمۃ اللہ علیہ سے محفوظ طریقے سے پہنچی ہے اور بیائی لکلی دی اور یہ سرصدا عالیہ سلسلہ نقشبندیہ ہے سرصدا عالیہ سلسلہ نقشبندیہ یعنی یہ ہمیشہ اونچی رہے گی یہ سلسلہ دا ډیر لوی سلسله ده ما یو کتاب کې کتلی دی او مجدد الفسانی رحمت الله علیه هم دې ته اشاره کړې چې په راتلونکي وخت کې به په لویو خلکو کې په نقشبندیه سلسله کې چې کوم هستی شاملیږي هغه به امام مهدی رحمت الله علیه امام مهدی علیه السلام امام مهدی رحمت الله علیه امام مهدی رضی الله تعالی عنہ دا غوی به سلسله نقشبندیه وي په دې سلسله کې به هغوی بیعت کوي او د دې سلسلې نسبت به ورته ملاوي لویه سلسله ده چونکې اصطلاحات د دې خپل ځان نه جدا دي نو شاه عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه هم نقشبندي بزرگ دی شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه هم نقشبندي دی شاه رفیع الدین صاحب رحمت الله علیه هم نقشبندي دی او ورپسې شاه اسحاق صاحب رحمت الله علیه هم نقشبندي دی زمونږ د حدیثو سلسله د سند هغوی ته رسېدلې ده نو شاه عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه خپل تفسیر عزیزی کې او یو بل نوم هم د دغې تفسیر دی فتح العزیز په هغې کې د نسبتونو اقسام هغه ذکر کړي دي هغوی فرمای چې توجه او نسبت په څلور قسمه باندې او دا توجه او نسبت مرید ته په څلورو واسطو باندې را رسېدی شي چاته په یو واسطه چاته په بله واسطه چاته په یو نسبت چاته په بل نسبت چاته په بل او چاته په بل نسبت حضرت فرمایي دغه څلور نسبتونه دا به خامخا چې یو مرید مخلص مرید وي صادق مرید وي او د سلسلې برکات ورته الله رب العزت ورکوي هغه به په دې څلورو نسبتونو کې یو نسبت مومي خامخا خو ادنا اعلی اوسط اعلی او افضل په هر څه کې وي په ملکونو کې په ځایونو کې په ښاریو کې په جوماتونو کې په انسانانو کې دا وي خو نسبت خو دی تارونه خو د نسبت راغلی دي
لوی شیخ د نسبت تار دی. الله دې د سلسلې د نسبت تارونه زمونږ ستاسو نورانی تارونه زمونږ سینو پورې اویزان کړي او دا باقاعده راځي. نو شاه عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه هغې کې یو قسم لیکلی دی، هغې ته توجه انعکاسي او نسبت انعکاسي وایي. نسبت انعکاسي هغوی فرمایي دا هغه نسبت دی چې په دغه نسبتونو کې دی په اول درجه کې دی، یعنی په ادنا د دې نه پوړای نه شروع کېږي. دې ته انعکاسي ځکه وایي په دې کې یو شی منعکس کېږي، نسبت پکې منعکس کېږي. او هغه د دې مثال داسې ویلی دی چې لکه آینې ته بنده مخامخ ولاړ وي نو بنده ته ځان ښکاري، خو چې د آینې نه اخوا شي نو بنده ته ځان نه ښکاري. او شاه صاحب یو بل مثال ویلی دی، هغه د عطر ویلی دی. لکه یو عطار وي او هغه د عطر دکان وي، یو بنده ورشي او هغه سره د عطر دکان کې کینی، نو څومره وخت پورې چې دا انسان ناست دی د عطرو په دې دکان کې، نو د ده په پوزه باندې او د ده په حس باندې هغه به خوشبویي لګي، دی به خوشبویي محسوسوي. خو چې کله دی د هغه ځای نه ورشي نو بس هغه خوشبویي خو د عطار په دکان کې پاتې شوه، نو بس د سره هغه خوشبویي را نشي، دی صرف هغه خوشبویي محسوس کړي. نو بیا هم د څومره وخت چې دی هلته ناست و پیدا یې واغسته، خوشبویي واغسته، خو چې دی راغی نو د سره بیا څه نو. او زه یو بل مثال ورکوم، هغه دا چې لکه په ژمي کې چا هیټر لګولی، لکه دې ورځو کې یا د دې نه وروستو ژمی چې راځي چا هیټر لګولی نو کمره بلکل ګرمه نو بنده هلته کې پرسکون شي، بنده وایي د ښه دی موسم ګرم دی، دلته کې بهر خو ډېره یخني ده. خو چې بهر راوځي نو بیا خو هیټر نه وي، نو بیا هغه یخني په ده باندې لګي. او په ګرمۍ کې خلک د سوات ته ځي، کالام ته ځي اوړي کې، او بره ناران ته ځي، چترال ته ځي. بعضې ځایونو کې ډېرې واورې وي، ګلیشیر ورته وایي، غټ غټ ګټان وي د واورو. نو ګرمۍ کې دا خلک ورشي چکر لا یا دغه شان ورشي. موږ هم څو ځله پروګرامونه له داسې ځایونو ته تللي وو، هلته واورې نو هلته بنده ښه محسوسوي چې یاره واورې دي، او دومره یخني محسوسوي په ګرمۍ کې. دلته هېڅ نه وي، هلته کې بړستنې وي په اوړي کې. اوس خو د اوړي هغه احساس بنده ته نه کېږي، موسم یخ دی. نو چې هلته بنده ورشي نو هغه ځای یخ وي، ډېر یخ وي. او هلته بنده دا نه وایي چې په علاقه کې به زمونږ اوس ګرمي وي، بنده وایي دغه یخني ده، ګوره څومره ډېره یخني ده. خو چې راکوزېږي او خپل کلي ته راشي واپس نو بیا که ګرمي وي. څومره وخته پورې چې دی هلته و نو دی په ګرمۍ کې موسم هلته یخ و نو دی یخني محسوسوله، خو چې راغی بیا څه نو. دقه مثال د مورید هم دی، د مبتدي مورید دی چې مبتدي مورید وي، او یا زائر مورید وي، زائر چې زیارت له راځي، ملاقات له صرف، نور دوره څه نشي کولی، مراقبې یا وخت نشي ورکولی. نو دی چې خپل شیخ خواته راشي نو دی تر هغه ساعته پورې ښي، تر کومې پورې چې دی د شیخ په مجلس کې وي او صحبت کې وي، دی ډېر خوشحاله وي او دته نسبتونه او دته انوارات منتقل کېږي، نسبت ورته راځي، دی هغه محسوسوي، بلکل دی پرسکون وي. چې بیا کلي ته ورشي، علاقې ته ورشي او بیا خپلې ځایونو ته ورشي، بیا هغه د صحبت خو هغه اثر د سره هغې پورې چې دی مجلس کې نو دی بیا هلته کې هغه شاني حالت د بل شان وي. دې ته حدیثو کې یو نسبت دې باندې یو واقعه هم شته. موږ ته پرون غالبا پرون خو نه چوټي وه زموږ د پروګرام هغه بله ورځ په دوره موقوف علیه کې مشکات شریف کې دا حدیث تیر شو. حضرت حنظله بن ربیع الاسیدی دا یو صحابي دی. دا حنظله بن ربیع هغه حنظله نه دی کوم چې مشهور دی په خلکو کې په نعتونو کې ویلی شي، او کوم چې د واده په لومبنۍ شپه د خپل کور نه د جهاد په نیت باندې لړ او شهید شو، او نبی علیه السلام وفرمایل چې دغه حنظله ته دته فرشتو بیا غسل ورکړو، عسیل الملائکه ورته ویلی شي. دا هغه جدا دی، هغه دی حنظله بن مالک او دا حنظله بن ربیع دی.
دا هغه باره کې دا مشهور نعت به تاسو مونږ اورېدو دروم حنظله پاتې کېږي نه غزاله دي داسې د غالبا نو دغه یو حنظله بنې او دا زه چې کوم یادوم تاسو ته د دې حدیث راوي او د دې واقعي بیان کوونکی دا حنظله بن ربیع یا ربیع دی رضی الله تعالی عنہ یو روایت کې خو راځي مشکات شریف روایت نه بل دی چې نبی علیہ السلام د تپوس وکړو چې حنظله نه وینم حنظله چرته دی د دې طالبانو توام وام د نبی علیہ السلام په حیات طیبه کې او د صحابه په محبت کې مرید د ځان له د مریدای اصول او آداب وګوري او شيوخ د ځان له د پیرای هغه اصول او ضوابط وګوري مرید چې د صحابه په شان شي او پیر د نبی علیہ السلام د سنت مطابق او د هغوی د شفقت مطابق معامله وکړي نه به هغه مرید خراب شي او نه به د دې پیر هغه پیس چې دی نو هغه به منقطع شي ټول ژوند د نبی علیه السلام وګورئ نو زمونږ دپاره راهنما اصول دي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه الله رب العزت فرمایي تاسو دپاره د نبی علیه السلام په حیات طیبه کې ښکلې نمونه ده لکم ستاسو دپاره څومره چې یی څوک چې یی څوک د هغې نه پاتې نه دي یو سړی دا نه چې نبي علیه السلام خو دا کار کړی دی خو زما دا کار خو د نبي علیه السلام حیات طیبه کې نه دی ثابت لکه دکاندار شو ولې نه ده شوی نبی علیه السلام یو کار نه دی کړی د بل جایزه او امتحان او د هغه باندې نظر اچولی دی نبی علیه السلام یو ځل بازار ته لاړو هلته یې وکتل یو دکاندار لګیا دی هغه اوربشي یا غنم ایښي دي یا کجوري دي خو د غنم مبارک راځي نبی علیه السلام فرمایل دا ټول یو شان دي دا چې پاس تا چولی دي کوم وی نه یا رسول الله دا پاس اوچ دي په دې کې به لاندې لوندوم وي هغه لونده غنم او هغه لونده غلا چې اغوستي دي خلکو به د اوچو په وجه اخلي هغه لونده ورسره کېنده چې خلکو ته پته لګي چې دا ټول اوچ نه دي څه لوندوم دي نبی علیہ السلام قرض اغسطی دی نو زه طالبان ته هم د قرض نبی علیہ السلام ته حاجت نو خو واغستو چې قرض څوک اخلي به یې څنګه او چې څوک یې ورکوي به یې څنګه داسې به یې اخلي لکه نبی علیہ السلام چې اغوستی دی او داسې به یې ورکوي لکه نبی علیہ السلام چې ورکړی دی زکات هم دکه شان ده نبی علیہ السلام د ابن ماجه او نسائی روایت دی نبی علیہ السلام د حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ او د یو بل انصاری صحابي پس خبره جګړه رااله نبی علیہ السلام وی خیر دی ورته پرېږده هغه ګدا وګڼل هغه پوه نشه هغه انصاري وی نه داسې نه ده داسې ده نبی علیہ السلام وی پرېږده ورته ټول یې ورته پرېږده چې خړوب کې ولې دا پټې لازمینو دپاره طالبانو دپاره مولانو دپاره مریدانو دپاره د هر چا دپاره د نبی علیہ السلام ژوند کې راهنما اصول راهنما نبی علیہ السلام حنظله صاحب ونه لیدل نو تپوس یې وکړ حنظله چېرته وي نه وینم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې خو یو عجیبه صفت چې نبی علیہ السلام به د څه شي متعلق فضیلت بیان کړو ابو بکر صدیق به هغې پسې ګرځېدو چې د څه شي متعلق به نبی علیہ السلام تپوس وکړو نو ابو بکر صدیق به د هغې په تلاش پسې روان شو چې نبی علیہ السلام به د څه شي خواهش وکړو نو ابو بکر صدیق به د هغې د حصول کوشش وکړو هر څه کې به ابو بکر صدیق تیز و مخکې به د دې وجې ورته ابو بکر وایي په نیکو کې د جلدی او د تیزی پلار دی نیکی او ثواب به د ابو بکر نه پاتې کېږي یو خو داسې چې څوک نیکی کوي ثوابونه حاصلی هغه خو حاصلی نیکی او ثواب به د ابوبکر د هستای نه پاتې کېده نه چې کومه نیکی او ثواب به موندل نه هغه به ابوبکر صدیق ځان نه راوستل نبی علیہ السلام فرمایل څوک دی چې نن به
فقیر له خیرات ورکړی وي. تپوس نبی علیه السلام کو دغه وخت کې پټول ښه نو نو ابوبکر صدیق آواز وکړ یا رسول الله ما کړی دی. نبی علیه السلام فرمایل څوک دی چې د چا مجبوره او معذوره د هغه سره به امداد کړی وي. نو ابوبکر صدیق صاحب یا رسول الله ما نن دا کار کړی دی. څوک دی چې د یو مریض تپوس به یې کړی. ټول صحابه کې ابوبکر صدیق پاسې د شاید نور چاته یا پته نه و خو ابوبکر کار دا و چې هغه به دې پسې ګرځېدی یا رسول الله ما نن د یو مریض تپوس کړی دی. وی څوک دی چې د یو مؤمن مسلمان جنازې له ترې ابوبکر بیا پاسېده وي ما کړې ده جنازه. د تیزو او د جلدای په نیکو کې د ټولو نه اوچت هستي هغه ابوبکر صدیق چې نبی علیه السلام څنګه دا وفرمایل چې حنظله څه شو نو ابوبکر صدیق ورپسې رضی الله عنه لاړو کور ته غلی خاموش. هغه وخت سره چې د ور ټکولو کوم انداز و هغه ور یې وټکولو او دروازې به چې وي نو هغه به هغه یې ټکولې. دا له پخوا نه یو طریقه را روانه ده او صحابه به د نبي علیه السلام د کور دروازه هغه د دغې نه وروستو چې الله رب العزت آیتونه نازل کړل چې تاسو نبی علیه السلام له د کور د شانه اوازونه مه ورکوئ او لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي او د سوره حجرات دا آیتونه نازل شو. نو صحابه چې به کله د نبی علیه السلام دروازه وهله نو یې په داسې به نه وهله تنبه به نه وهله بلکې په نوک باندې به وهله. الله اکبر. د ادب د دین لوی مقام بل کم کېدای شي. داسې به دروازه به یې وټکوله په نوک باندې په نوک داسې به خو ابوبکر صدیق چې لاړو حضرت حنظله ته ور وډبولو نو په ځای د هغه په بل روایت کې راځي د مشکات شریف روایت خدا نه چې د حنظله صاحب ملاقات ابوبکر صدیق سره وشو. خو تفصیل یو بل روایت کې دی چې ورته بیبي دروازې خواله راله وی څوک دی په دروازه من بالباب په دروازه څوک دی وی ابوبکر. نو ابوبکر صاحب چې دا ووی نو بیبي خو خاموش شوی د حنظله صاحب. نو ابوبکر ووی چې زه د حنظله تلاش کې راوتی یم. حنظله څنګه دی موږ له نو راوتی او لیدل شوی نه دی د نبي علیه السلام په مجلس کې. نو ما یې تپوس کولو. بیبي وی چې ستا ورور په کور کې ناست دی جاړي او په دې جاړي معلومه نه ده چې څه چل دی خو هر څه ته پاتې شوي دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی چې زور سره ملاقات کوم نو ملاقات یې ورسره وشو. د دغه ځای نه د مشکات شریف روایت دا دی چې لقیانی ابوبکر صدیق ما سره ملاقات د ابوبکر صدیق وشو. ما ته یې ووی کیف الحال کیف انت یا حنظله څه حال دی او څنګه یې حنظله. ما وی نافق حنظله ته نه خبر حنظله خو منافق شوی دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د تعجب جمله وی سبحان الله دا څه شوي دي سبحان الله. دې ته د غورمشتو مولانا صاحب رحمت الله علیه لاندې نقطه لیکلې ده تعجبا د پاره د تعجب وي چې سبحان الله دا څه شوي دي. حنظله صاحب ورته وی خبره داسې ده چې د نبی علیه السلام په مجلس کې یو نو حال مو یو وي چې کور ته راشو حال مو بل وي. زما ځان ته خیال شوی دی حنظله وفرمایل ابوبکر چې د نبی علیه السلام په مجلس کې یو نو زمونږ مشاهده حق شروع وي. مونږ بیا ډېر زیات مطمئن یو او چې څه نبی علیه السلام فرمایي او کنه خاموش ناست وي
نو زمونږ وړاندې وي جنت او دوزخ لکه چې مونږ هغې ته ګورو او د الله رب العزت د صفات باری تعالی مشاهده کوو او اور او جنت زمونږ مخې ته مونږ هغه وینو زمونږ حالت داسې وي چې مونږ د نبی علیه السلام مجلس کې دومره لوی اثر و صحابو چرې مبالغه نه ده کړې معلومه شوه چې هغوی به د نبی علیه السلام مجلس کې ناست و نو هغوی ته به د نبی علیه السلام د مجلس او د صحبت په برکت باندې په مشاهده کې ټولې پردې لر شوې او هغوی به د خپل ځای نه د نبی علیه السلام په برکت باندې جنت هم لیدو او دوزخ به هم لیدو نو چې دوزخ به ولیدو نو د هغې اور نه به ویرېدل او چې جنت به ولیدو نو د هغې انعاماتو ته به زړه وشو نو په عباداتو کې به نور مهو حرص سیوا شو نو زمون خدا حالو د نبی علیه السلام په مجلس کې خو ابوبکر کله چې د نبی علیه السلام د مجلس نه مونږ راشو خپل کور ته راشو نو عافسنا الازواج والاولاد والرضیعات مونږ خو بیا لګیا شو اخته شو د خپلو بیبیانو د خپلو اولاد او د خپلو ځمکو دوکانونو او د زمیندارو سره مشغول شو دا راوړه دا څه شو دا څنګه چلې په کورو په خبرو کې اخته شو ماشومانو سره مینه شروع کو او د زویعات یعنی د کور د ماتو ګوډو د کلي د ماتو ګوډو د غم خادونه بیا نوزګاریږو بیا دلته نه هغه جنت وینو نه هغه دوزخ وینو ان بیا مشاهده د الله د صفاتو باری تعالی کو نو ته ماته وایه ابوبکر چې هلته یو شان یو کور بل شان یو خو منافقان هم دغه شان دي که نه چې د نبی علیه السلام مجلس ته راشي نو موږ تاسو سره یو چا په لور شي موږ ورسره ټوکې کولې داسې معلومیږي موږ ځان ته ګورو نه خو موږ زه منافق شوی یم دا هغه حالت دی د مورید ما طالبان ته وایي دا هغه حالت د مورید دی دی به خپل حالت دکه شان حسابوي چې دا لا څنګه چللی دا څه کېږي نو تاسو وایئ اوس موریدان شیخي او خپل ذکر په پیر باندې اثباتي چې دوره مې درلود ته هغه ذکر کوې چې ته ورته وایې بیا مې دا وکړل خو اکثر پکې سودایان وي چې داسې خبرې کوي اکثر سودایان وي اورېدو ته نی تیاره او وینا ډېره کوي بس دا مې وکړل داسې وشو داسې مې وکړل دا ځان له یو بیماري ده هغه وایي ته منافق شو حنظله خو منافق شو وګورئ مورید خپل حال ته په دې نظر باندې ګوري ابوبکر خو مورید دی نو ابوبکر او حنظله دواړه خپله کیسه دي ما طالبان ته پیر بایان دی نو دوه مریدان چې یو شي یو بل سره کینی نو هغوی له پکار دي چې هغه خپلې سړی ووایي خپل صفتونه نه کوي د بل سپکه او د خپله درانه نه وایي بلکې خپلې سپکې ووایي چې داسې کېږي یاره د هغوی دا حال د صحابه نه حنظله چې دی نو هغه ګنې داسې و لکه د دې زمانې څوک ولیات د هغه په شان د هغه ډېره لویه مرتبه و د حنظله ابوبکر خو خود داسې دی دواړو ته د جنت بشارت میلاو شوی دی او دواړه په ځان د منافقت او د نفاق شک کوي بلکې ابوبکر صدیق چې دا خبره واورېده نو هغه وی زما هم دا حال دی دا حال خو زما هم دی چې دا یې څنګه ووایي نو پارسای کې هغه یو متل دی وایي یک نشد دو شد یا یو حنظله بیمار و ابوبکر ورسره هم بیمار شو دواړه رالل د نبی علیه السلام دربار ته خو ابوبکر کش نه کوي ځکه اصلي مریض څوک دی حنظله رضی الله تعالی عنه دی نبی علیه السلام ورته نه تپوس وکړو کیف انت یا حنظله څنګه یا حنظله نو حنظله ورته جواب ورکوي نافقه حنظله او ټوله واقعه چې کومه ابوبکر صدیق ته کړې وه ما تاسو مخې بیان کړه هغه ټوله واقعه ورته بیان کړه هلته ابوبکر صدیق ورته وایي زه هم داسې یم او خفه شو پې او دلته نبی علیه السلام خاندي مسکې شه الله اکبر ورته چې حنظله باندې وګوره دا چل شوی نو معلومه شوه د پیر هغه بل شان تعلق وي هغه به خیال کوي مرید به زرها خپل ځان ته کمزوری وایي خو شیخ ته خو پته ده چې دی به یې کمزوری مرید دی لا د دې مولانا عبدالرحمن کامل پوری رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند فاضل مو د سهارنپور صدر مدرس
زه چې غروشتو ته ورشم خامخا زیارت او قبر له ورځم. او ماته یاد دي موږ یو ځل په موټر کې شیخ صاحب د دواړو سره ناستو، نو کشر شیخ صاحب به وروستو مشر به مخکې و، نو زموږ ورور انعام هغه ګاډی چلو، نو په هغه لاره باندې تېرېدو، نو لار تېره شوه، موږ ته خو خوند نه وه معلومه. شیخ صاحب ډېر زیات الحمدلله په دې څیز کې ناشنا بصیرت و، لارې به ورته داسې معلومې. نو ویې لکه ودرېږه ګاډی ودرو. مشر شیخ صاحب ویې ولې؟ وی مولانا عبدالرحمن صاحب پاتې شو. وی هسې نه چې خفه شي رانه. بیا لاړ هغه زیارت یې وکړو، موږ ورسره فاتحه ووې، مراقبه وشوه. دا به مختصر مراقبه وه. مولانا عبدالرحمن کامل پوری صاحب د حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه حکیم الامت خلیفه مجاز، هغې خطوط په تجلیات رحمانی کې یو بل کتاب دی هغې کې ورکړي دي. هغه خطوط ناشنا خطوط دي. اوس خو مورید خپله خبره د شیخ نه هم پټوي، د ځان نه هم پټوي حضرت، او بیا چاپ شوي دي هغه خطوط چاپ شوي دي. دونه لویه هستی او خپل عیوب بیان کړي دي. حضرت مجھ میں یہ مرض ہے، یہ مرض ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے. د بل هغې ته مونږ غوږ ښیي، خپله به دې ته نه یو تیار چېره مونږ داسې وکړو. دا مونږ چې نه ښه کېږو دا دغه وجه ده. مریض چې څومره پورې ځان مرض خپل پټوي نو ډاکټر پې هم نه پوهېږي، نو چې ډاکټر ولې د هغې علاج ونه کړي او نه ولې دوایي ورکړي، دی د مرض یو وي دی بل یادوي، نو دی چل هم نشي ښه کېدی. نو حضرت خپل پیر ته مرشد ته حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ ته لیکلی دی چې حضرت ابھی میری حالت بہت بری ہے، بہت بری حالت ہے، نماز میں توجہ نہیں ہے، درس کے دوران وہ حضور ذہنی نہیں ہے، اذکار میں دل نہیں لگتا. باقی دومره عیوب بیان شوي دي چې زه نشم ویلی، ځکه لوی خلکو د هغې شان جدا و، هغې ویلی دي. نو حضرت ورته څه جواب ورکوي؟ اب الحمدللہ حالت اچھی ہو گئی ہے. چې دی وایي زه خراب شوم، هغې ورته وایي ته ښه شوې. نو ما طالبان ته وایي خبره د چا معتبره ده؟ د پیر. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې ښه حنظله دا تا چې کوم حال بیان کو نو دا حال به وي داسې، ته به زما مجلس کې داسې لکه دا تا چې وي، په کور کې به داسې لکه دا تا چې بیان وکړو. خو نبی علیہ السلام وفرمایل ساعتا فساعه، ساعتا وساعه، یو روایت کې ساعتا وساعه، کله به داسې لکه زما مجلس کې، کله به داسې لکه کور. او که چېرې ته لو تدومونه، او که چېرې تاسو همیشه ټول صحابه په دغه حال شئ چې زما په مجلس کې یئ، لصافحتکم الملائکه فی طرق المدینه، تاسو سره به د مدینې په کوڅو کې ملایکې مصافحه او لاس ملاوئ. بیا داسې حالت خو بیا ډېر زیات اوچت شي، تاسو داسې نه شئ کېدی. خو کله به څنګه کله به څنګه فرشتې به در سره ولې لاس ملاوئ؟ فرشتې هسې ټولو ذاکرینو سره لاس ملاوئ. خو چې دا تاسو سره په ښکاره لاس ملاوئ نو د دې وجې چې تاسو باندې به فرشتې دا ګمان وکړي چې دا هم چېرته فرشتې دي، تاسو باندې به داسې ګمان کوي، نو تاسو به دومره اوچت کېدی داسې. د هغې ذیل کې مولانا ورغوشتو رحمت الله علیه لیکلي دي، ځکه وجه دا ده چې که تاسو په زما د مجلس د حال په شان په کور کې هم یئ نو تاسو به د خپلو بیبیانو، د خپل اولاد او د خپلو خپلوانو هغه حقوق پاتې شي. تاسو به بیا څه کوئ؟ خو ذکر به فکر به نو به بیا چا سره غم خادي کولی شئ، نه به د بیبي حق ادا کولی شئ، نه به کټوای سمسای کولی شي، چا به راړی شي څه، نه به د بچو حق ادا کولی شي. ته به وایي چې بس تاسو خپل کار کوئ، زه خو درنه لړم. نه داسې به نه. دا الله چې تاسو له مینه زما په مجلس کې ایښې ده نو دا یې د ډېره وجې چې الله درته میلاو شي. او دا په کور کې چې درله په زړونو کې د بیبیانو او د بچو مینه ایښې ده دا د دې د وجې چې د دوی حقوق ادا شي. د نبی علیہ السلام په مجلس کې به د الله حق ادا کېږي، په کور کې به د حقوق العباد حق ادا کېږي، د بندګانو حق به ادا کېږي. او مونږ مکلف یو په دواړو باندې، مونږ به خامخا د دواړو، هم د الله هم د حقوق العباد، هم د حقوق الله هم د حقوق العباد، د هغې به لحاظ ساتو. مرید هغه مرید اړو د سره دی نه چې ټوله ورځ لمونځونه کوي، روژې نیسي
او ډیر زیات اعمال کوي سر ښکته کړی وي چې نه کوي سلام نه کوي خلکو ته اړو ګوري نه او د غم خدای د خلکو نه وي نه بچو له حق ادا کوي نه کور ته ځي نه وروڼه پېژني چې څوک دې تپوس وکړي دای سره اړو ملاوېدل نه دي پکار سړي نورانیت ختمېږي تا کې شته نه نورانیت د سره نو دا ختم بس شي دا خو ته شیطاني څیزونو ته نورانیت وایي د سره دا نورانیت نه دی نه وایي دای سره ملاوېدل نه دي پکار پیر دې هم دقه شان دی ته هم داسې چې درته دوره نه وایي چې دا مخ دې ولې پټ کړی دی د خلکو یاره خلکو سره مخ نه مې دا چې مونږ کوم واقعات بیانو د بزرګانو هغه شاذ دي هغه غلبه وه د حال په هغوی باندې ټول یو شان نو مونږ خپل حضرات داسې نه دي لیدلي هغوی چې په خلکو کې ناست نو چا به وي هم نه چې دا کوم لوی لوی هستی دي د صحابو دا حالو نبی علیه الصلاة والسلام باره کې فرمایي چې نبی علیه السلام دومره روب و چې په لومبي نظر به بنده وکتل نو بنده به مرغوب شو خو چې بیا به بنده نبی علیه السلام سره کېناستو نو په مجلس کې به کله کله مونږ ته اړو پته نه لګېده چې په مونږ کې د دواړو جهانو سردار هم ناست دی ګورو په شان ناستو نو کمال خدا نه دی چې ته ووایې زه د خلکو نه لرې وار شم نو زه به کمال ته ورسم کمال دا دی چې د خلکو منځ کې الله ته ورسې ته به هله کمال کې کمال ته به هله رسې نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تعمل ساکی زمونږ اکابرو زمونږ بزرګانو زمونږ مشایخو خو راغورځېدلي راوچت کړي دي توجه وکړه یو سړی ځای ته ورسو داسې خبره شوه غورځېدلي بېلمازو الله چې بېلمازه زما ستا په وجه باندې په موږ راواړئ دا ما تعالی د ډېرو توجه نه بهتر ده دا ما تعالی د ډېرو هر څه نه بهتر ده دا هم د الله ذکر دی چې بل د الله په ذکر راواړو دا د الله ذکر نه دی چې یو بل ملګري ته د مجلس لار وښوله چې دې مجلس له ورشه دا د الله ذکر نه دی د الله ذکر صرف دا دی چې تسبیح راواخلې ته وایې چې یاره دومره ځله مې دا ووې او چې حقوق العباد ته راشي خبره نو یا دې د چا پوله والي یا دې چا پټۍ خراب کړی یا دې د چا حق والی هغې ته بیا ته نه داسې نشي کېدی هر حق به ادا کوو دا ډېره نازکه لار ده په دې چې سر ته رسو زړه به مشین شي دا جنت ملاوېدلو مسال نه دي دا د الله رضا موندلو مسال نه دي په دې کې ډېرې سختې راځي د تقوا د معنی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ابی ابن کعب رضی الله د حضرت کعب الاخبار نه تپوس وکړو د حضرت کعب الاخبار نه تپوس وکړو یهودي د نبی علیه السلام د وفات نه وروسته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې مسلمان شوی دی ډېر جید عالم د یهودو بیا ترې الله رب العزت ډېر کار اخیستی دی عمر صاحب ته تپوس وکړو تقوا څه ته ویلی شي حضرت کعب الاخبار ته وی هغه ورته ووی مثال یې داسې دی امیر المؤمنین لکه یو دوه پټي وي په هغې کې د غنو پولې وي شپولې کړی وي د غنو په هغې کې یو نری غوندې پوله وي نری چې بنده پکې پوره تلی هم نشي او د بنده جامې وي د پاسه یا جوبه وي یا صادر وي بل څه وي بنده په هغې کې ځي نو څنګه به ځي عمر صاحب ورته ووي ډېر په ګرانه به ځي ځان به راغونډی چې چېرته جامې هغه غنو سره ونه لګي او چرته کپڑے ونه لګي چرته راونه غورځېږي چرته چا پټي ته ارتاو نشي نو عمر صاحب ته کعب الاخبار ووي تقوا هم دقه شان ده د شیطاني وساوسو د قید و فریب د انساني حقوقو د هغې په منځ کې الله ته یوه تنګه لار تللې ده چار چاپېره شیطاني غني لګېدلي دي بنده به چې څنګه د شپول په منځ کې خپلې کپړې ساتي دغه شان به بنده د الله ته د رسېدو دپاره په دغه تنګه لاره باندې خپل ظاهر او باطن د شیطان د وسوسو نه بچ کوي هله به دی الله ته رسي داسې الله ته نشي رسېدی یو خوا بل خوا به نه ګوري نو حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه چې کوم نسبت بیان کړو نو هغه دا و چې هلته خو د نبي علیه السلام په مجلس کې ورته ډېر څه ملاوېدل خو په کور کې نه ملاوېدل نو دا د حنظله دپاره د خفګان خبره نه ده دکه شان نن هم د یو مرید دپاره دا خفګان خبره نه ده څه چې هغه د شیخ په مجلس کې مومي ډېره په ګرانه باندې به هغه په کور کې هغه ومومي خو بیا هم دی به دا نه وایي ولې لکه عطار سره چې څوک ورشي او د عطر خوشبويي واخلي نو دی بیا هغه خوشبويي که محسوسه نه خو خوشحالي محسوسه که نه چې یاره څه ډېر ناشنا ښکلې خوشبويي وه دکه شان مرید دی هم وایي چې اگر چې هغه شان خو نشي کېدی لکه د شیخ مجلس خو شکر دی الحمدلله چې د شیخ مجلس له خو تلی وم که نه دا خوشحالي خو به محسوسه که نه
دغه سرور به محسوسوي. نو الله دې زمونږ ټول نسبتونه اعلی نسبتونه هم نصیب کړي. الله دې د سلسلې برکات هم زمونږ نصیب کړي. بس هم وخت کم دی، نور به انشاءالله بیا بل وخت کې وو. صلی الله تعالی برحمتک یا ارحم الراحمین. मैं एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ। अभी मैं कुरान हिफ्ज़ कर रहा हूँ तो मदरसे के माहौल में रहकर सारा दिन कुरान की तिलावत होती है। इसके अलावा मैं पीर के दिन रोज़ा भी रखता हूँ और हिस्न हसीन और हिज़्बुल लुत्फ़ की पाबंदी भी करता, लेकिन मुराक़बा में दिल नहीं लगता, ख्यालात मुंतशिर होते हैं। मलगिरिया तालिब इल्म कम खबर जता करे दा रोज़ा खैर द मनिसा खुजान दो मनहियात न बच कर खैर द रोज़ा मनिसा او بیا بل دا چې ما سره ملاو شه، تا چې کومه خبره کړې ده بیا ما سره بل وخت ملاو شه انشاءالله. حضرت وعلیکم السلام. میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ اب ہماری مسجد میں ایک قادری شریف کے بزرگ حضرت بابا جی یار حسین بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں آپ تشریف لائے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ یہاں؟ تو آپ نے کہا فرمایا اس کے سلسلے کو دیکھا کہ اس میں اپنی نام تلاش کر رہا ہوں. بہرحال د دې ملګري د خوب مطلب دا دی چې زه په یار حسین کې د ما یادوي چې ته وایي د یار حسین بابا جي صاحب زیارت له راغلی وې، ما تا ته وویل دلته یعنی دلته راغلی یې، نو تا ووایي چې سلسلې د حضرت په سلسله کې ما خپل نوم هغه کتو. نو ښایسته خوب دی. ما د پاره هم ښه دی، تا د پاره هم ښه دی. الله دې د سلسلې د برکاتو سبب وګرځوي. ما عاجز فقیر دغه نسبت د قادري مبارکې د خپل والد صاحب سره هم دی. د هغې نه علاوه ما ته نور دوه اجازتونه د قادري مبارکې کوم میلاو شوي دي، هغو راکړي دي، هغه هم لوی نسبتونه دي. نو په هغې کې ما ته بله ورځ یو ملګري ووی چې حاجي صاحب رحمت الله علیه د تورنزو ټول زمونږ بزرګان دي، زه خو د دغه خلکو په واقعاتو باندې پایم، بس چې دغه کیسې کوم او بس دغه وام نو خوند راکوي چې د صحابو د عشق محبت واقعات بیانوم، خپله راله خوند راکوي. انشاءالله تاسو له به هم درکوي. او نور موږ سره څه دي؟ ما هرچه خوانده یم فراموش میکنم الا حدیث یار کې تکرار میکنم. چې څه مې یاد کړو هغه مې هیر کړي دي، صرف د یار خبرې دي چې هغه بار بار بیانوم بس. نو د حاجي صاحب تورنزو رحمت الله علیه قبر لوي مونږ تا تلیو هلته وی نورم مونږ سره صاحبان لاړل چې هغوی حیات دي اوس، خو حاجي صاحب د تورنزو په تاسو ستا په راتلو باندې ډېر زیات خوشحاله او تا ته ډېره زیاته توجه یې کوله، په هغې هم خوشحاله شوم. دې کې هم اشاره دی ته ده چې د یار حسین بابا حاجي صاحب رحمت الله علیه هغوی قادریه مبارکه کې او قادریه مبارکې لوی شیخ او د خپل وخت د لوی شیخ وقت حضرت پیر مانکی صاحب رحمت الله علیه خلیفہ مجاز او بیا د پیر مانکی صاحب کم کشر سجاده نشین چې بیا و دویم نمبر د هغوی بچی، نو هغه بیا د یار حسین بابا حاجي صاحب خلیفه و، یعنی د دلته نه فیض وړی دی. دی د هلته نه راوړو هغوی د دلته نه وړو. او ما د خپل شیخ صاحب رحمت الله علیه قبلګاه محترم نه اورېدلي وو چې باباجي زمونږ یادو مولانا سرور شاه صاحب رحمت الله علیه وی هغه د یار حسین بابا حاجي صاحب نه بیعت کړو تر اتبه، شاید چې دا ما ته په خوب کې لیدلی یم او ما په سلسله کې خپل نوم کتو، نو ما دا د خپل نیکه نسبت کتو. الله دې زموږ نصیب کړي. سلام کے بعد عرض ہے کہ میری خالہ ہر جمعہ آپ کو چٹھی بیچ دیا کرتی تھی، اب وہ پوت ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب نی ویلی بچا ویلی را تبارل چسوک دی اگر کل خولے دا ٹک شو سوام. لیکن گھر والوں کو خواب میں بار بار آتی ہے، کبھی مدرسہ میں اور کبھی برف کی سانچہ میں بند. گوری دا خپل خوب دی. مدرسه چې دنو د اهل ذکر ځای دی، د تلاوت کوونکو ځای دی او د ډیرو برکاتو ځای دی. نو چې مور دغه خاله دې لیدلې ده چې هغه په مدرسه کې ده، نو دا هغه د دنیا د جنت په باغچو کې تا لیدلې ده او د دې په بدل کې به الله د جنت باغچې ورکړي. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا قالوا وما ریاض الجنة قال حلق الذکر. نبی علیہ السلام فرمایل چې باغچې د جنت
تاسو ورشئ نو هلته خوراکونه وکئ میوې وخورئ. صحابو تپوس وکړو دا باغچې د جنت څه دي؟ نبي علیه السلام وفرمایل حلق الذکر، د ذکر حلقې دي. نو په دنیا کې د ذکر حلقې د جنت باغچې دي او د دې په بدل کې به الله رب العزت موږ ته په جنت کې انشاءالله د جنت هغه باغچې راکوي. او د واورې نه مراد دا دی چې ګناهونه الله ختم کړي، نو هغه داسې ختمیږي لکه واوره چې په یو سیس کې راشي او په ګرمۍ کې هغې ته یخوالی ملاویږي. نو دغه شان به د حالات او مو هم د جنت هغه نعمتونه انشاءالله ملاوي. د مونځګزار مخې ته نه دي تېرېدل پکار، فاصله څومره پورې چې د مونځګزار د سجدې ځای وي او د هغه نظر بیا هغې پسې څومره وځای کې لګي، نو تر هغه پورې به هر حال بیا هم د علماو نه تپوس وکړه، هغه به درته پوره تفصیل بیان کړي انشاءالله. मुअज्जिन फजर की अज़ान नक्शे के वक़्त से 6 मिनट पहले देते हैं, क्या इस वक्त ताजुद पढ़ सकते हैं? खुदा खुरीदई त हिदायतों के लिए मुअज्जिनीन द लाउड स्पीकर मुअज्जिनीन दी यो पूछे सवाब दई त न मिलावेगी सोच च द लाउड स्पीकर न बगैर बांग न वई आयो बल सर इज्जत कई त लाउड स्पीकर बंद कर प गटा इसोक बांग न वई द जुमात प गुट के इसोक बांग न वई दा टोल च सोकुम कनात खान दे क मुकर्रिर दे क पीर दे چې هغه وایي ما ته خامخا پروګرام جوړي اله به زه داسې کوم، نو د هغه یو پوچې ثواب نه کېږي. د خیال ساتل پکار دی. مؤذنینو ته الله هدایت وکړي، د یو بل نه مخکې کېږي، د چا اوري نه. او زمونږ خو خود نه اوري، اوس د هغه څوک شته نه چې چا واوري. نو او یو سړي ته چا یو هلک ته چا ویې هلکه پلار دی وي، هغه ورته ویل زه چې په خپله اوس پلار شوی یم، نو ته مې د پلار تپوس. مؤذنینو نه موږ پلاران جوړ کړل، بس دلته کې مو ورته پرېښودي. امام صاحب ورته وایي ټایم ته په خپله ګوره، نو ته به څه کې ټایم خو ورته وایه که نه چې دا ټایم دی. او هېڅ پته نه لګي. او امامان بس د مقتدیانو د وجې د وخته وخته منځونه کوي. زمونږ خو مجبوري وي خانقاه کې مونږ د وخته منځ وکړل ته بره، باقي مونځ لږ تاخیر کې کول پکار چې خلک خو له راوړه شي که نه. نو بس هغه امام وایي دا خلک بیا وایي دننه دي، نو څه دي دی چېرته دي؟ ټول د یو بل نه وړاندې دي، کله دی د باده مخکې کله باد د ده نه مخکې. مؤذنین د مقتدیانو نه سیوا په تلوار دي او مقتدیان د مؤذنینو او د امامانو نه په سیوا په تلوار دي. بالکل کېږي چې د نقشې نه مخکې بانګ ویلی نو تهجد و تعلق بانګ سره نه دی، وخت سره دی. چې وخت شته نو بیا کوه. الله دې ورله ښه کار ورکړي او الله دې دا ملګری آزاد کړي. بهر ملک کې هغه چېرته غریب به بند وي، الله دې آزاد کړي. ما زه څنګه د ناروې د دې خبرې وضاحت وکړم، موبایل یې ټوله ستاسو سره یو نور وضاحت یې نشم کولی. دومره راته چا ویلي وو، اخبار مې یو ورځ وکتو د دې دپاره او بیا راته د الکان ومووي، یو بل راته ومووي، بله ورځ یو مجلس کې راته یو صاحب ووي، ټول بیان یې راته وکړو. ناروې کې یو ځوان ډېر لوی کار کړی دی، په یو سړي یو رزیل خنزیر باندې لکه د زمري ورغلی دی. الله تعالی دې هغه له جزای خیر ورکړي. دا منحوس خلک دی الله روح کې، بس دا هغوی زمونږ د ایمان امتحان اخلي چې وارو که دی کې هغه جذبه شته او که نه. د انجیوز چې څومره خواره شوي دي هغوی ګوري چې مسلمانان دا دنیا د ځنګل د زمرو نه خالي کېږي او انشاءالله د نبي علیه السلام امت به د ننګیالو نه خالي کېږي، نه خالي کېږي. دا څه خبره ده؟ دا تاسو څه وایئ څه نه وایئ؟ یو سړی هغه خو یورپ کې و مسلمان فلسطینی مجاهد وی، دلته کې خدای دې نه کړي داسې یو خبره راشي یو سړی به مونځ نه کوي خو ته بیا وګوره ایماني قوت یې وګوره. داسې دې باندې خو نه ده. تقریر به یو کوي غیرت به بل کوي، دا داسې وي. کله غیرت یو کوي تقریر بل کوي. تقریرونه ډېر خلک کوي، غیرت لږ خلک کوي. پټکي د ډېرو خلکو دي خو دستار هغه قابل سرونه خو جدا دي که نه چې دستار سړي تړي 1000 دي، چې دستار تړي 1000 دي، د دستار سړي پشمار دي. پټکي هغه لوال پکار دي، بس چې پټکي نه دي وایي پټکي د دې نه دي هم سیوا خیر دی ځان هغوی کې ګل ملکي چې هغوی کې داسې کار وکړي چې ځکه په مونږ خو هغوی شکیان کېږي. او باقي غیرت دی، بس غیرت یې ډېر لوی غیرت یې کړی دی او داسې نه شي کېدی چې یعنې مونږ به ووایو چې ختم به شي خلک به بیا څه نه کوي. زړه مه دغه کوئ، انشاءالله مایوسي مه کوئ. دا الله تعالی به زمونږ امداد کوي، ځوانان به پیدا کېږي او ځوانانو کې اوس هم غیرت شته. دا دلته چې اوس کوم ځوانان ناست دي
نو ولې دی ولې راغلي دي خو غیرت ته پکې ایمان نه پکې ایماني قوت طاقت ته پکې نور مسلمانان دي الله رب العزت ذاکرین جوړ کړي باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا یو سورہ دی مخکې زمونږ امتحان وکړه په لړۍ په جومات کې د بالله مسلمانان دغه منځګزار وویشتل نو بس د هغوی په یو ځل باندې د یورپ په ځمکه کې شهادت لیکلی شوی هغوی د شهیدان کړل دا خو ټول سازش دی د یهودو او کله یو څه کوي کله بل څه کوي خو د علامه مرحوم دا شعر په شکوه جواب شکوه کې ذکر دی چې باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم اے تقدیر کا ہر رنگ ہے خو ګورې موږ د باطل نه یریږو 100 بار چکا ہے تو امتحان ہمارا تا سلګونو ځله باندې زمونږ امتحان اخیستی الله زمونږ مسلمانان په دغه خپل امتحان کې کامیاب کړي دي خیر دی دوره دی وظایف رانه پاتې شوي دي دا ته لاړم بیا به درنه ډېر پاتې کېږي کشمنه کې دا خو لا توار وکړه بس دعا کوئ د استقامت چې الله همیشه مو داسې ولري ما تاسو سره خپل ملګري د ګاډي والا کیسه کړې وه راغی بیعت کوم ما ته چا په دې پوه کړې دویمه خبره ډېره عجیبه وه وی وظیفې ګوره د مخکې نه راته وی وظیفې درته نه مخکې نه وایم چې نشم کولی خو دومره ده چې په سلسله کې راشو چې تاسو ځئ او مونږ ځو چې شیخ صاحب دې سره مونږ هم یو ځای شو ما دا خو دې نسبتونه پېژندلي دي خدای بنده د رشتې دپاره ربي اني لما انزلت الی من خیر فقیر طریقه مې درته بیا دی انشاءالله ولیکي بیعت به وکړو نو بس ما خو وخت ډېر واغسته خو دا 2-3 جمعې مونږ وقفه وکړه نو بیعت به وکړو خیر دی هغه ملګري چې څوک بیعت کوي هغې مهرباني وکړئ هغوی دکه ځای کې کښېنئ څوک چې واپسي کوي مخکې مصافحه نه ده کړې که هغوی راځي نو راځي شي مصافحه وکړي راشئ خو بس وخت مختصر وي نو کوشش وکړئ چې زر زر راځي دا دی چې تاسو ته وایي لاس مو کولوئ دغې وجې وایي تلوار کوئ که نه السلام علیکم ورحمت دعا وکړئ الله تعالی ته زموږ ټولو خیر نصیب دا مجلس قبول کړي الله دا څومره خلک چې راغلي دي د دوی دا راتلل قبول کړي الله تعالی زموږ نه راضي شي په موږ باندې